بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو مونږ میاشت دوی مخکې یوه ویډیو کړې وه د زعفرانو په باره کې او مونږ دا نه ویلي چې آیا د زعفران زه خرڅوم ما ته راشئ. نو ما د زعفران ولا فواید خو ویلي چې دا د فایدې دي که نو تاسو دا د بیمارو لپاره دا استعمالوی شو. نو بیا زیاتر ما د زعفران ولا خپله نامه اخیستې وه چې دا نوم دی نو هغه به چې دو پنساریانو ته یا بل چېرته تل نو دا زعفران ورته نه میلاوېدل. دا زعفران چې کوم دی دا په افغانستان کې ملاویږي. په افغانستان کې بیا چې کوم دی دا په هرات کې ملاویږي. خو بیا د افغانستان نه دلته پاکستان له ډېر په سختۍ راپرېږدي 1 کیلو نه زیات درکوي نه درته. او موږ د کاروبار په نیت نه راوستلي راوړي چې موږ پنساریان یو یا موږ خرڅوو. دا موږ صرف او صرف هغه مریضانو له راوړو چې چا په بدن باندې موږ جنات حاضر کړو. چې کله جنات حاضر شي هغه لرې شي نو هغه نه موږ جنات لرې کړو. نو هغې کې بیا دا یو چې جناتو په بدن کې زخم لګولی دا زخم جوړېدو دپاره بیا 1 ګران زعفران ورکوو هغه یې په اوبو کې څکي نو هغو سره هغه زخم ټیک شي الله پاک پکې شفا واچوي. خو ډېر خلک موږ له راغلو ته نیمه پیره خورانه هغوی وړو او بیا نیم چې کوم دی بیا ما ورسره واده وکړم چې کله زعفران راوړو خیر دی زه به تاسو ته ویډیو جوړه کړم څه نه څه به تاسو ته درکړم ځکه چې موږ نه ختم شي بیا موږ کوم جنات حاضروو او بیا موږ د زعفران ورسره 1 ګرام ورنه کړو بیا موږ بار بار ټلیفونونه کوي چې صاحب جنات مې نه راځي خو په زنانه یا په دې سړي باندې ډېر سخت دردونه دي د هغې دپاره موږ دا ورکوو. عزتمندو دا زعفران تقریبا پرون نه بل پرون موږ راوړي راغلي د افغانستان نه. د دغو کې فایدې دا فایدې زه تاسو ته ښایم چې ټول نه بهترینه غټه فایده خو پکې دا وي انشاءالله چې د چا وینه کمه وي هغه که سره وي او که سپینه وي چې په میاشت کې یو توله یو ځل استعمال کړي او بیا میاشت بعد یو توله بیا استعمال کړي. د الله په حکم سره انشاءالله تعالی زعفرانو کې شفا دا به زه درته ذمهواري واخلم د الله په حکم چې د سره او سپینه وینه به مکمل پوره کېږي. یو دا فایده شوه. دویمه فایده یې دا وه چې مطلب اوس جمع شو زیاتر د جوړونه چې کوم دي د زنګنونه چې کوم دي دا دردونه کوي خو دا دردونه زیاتر د زنانو وله کوي چې کومو زنانو ډېر بچي شوي مطلب هغو د لاسونه خپې جوړونو کې چې کوم دی درد راسي بیا په دې یخنۍ کې نو هغو دپاره دا بهترین دی چې هغه انشاءالله دا 1 توله زعفران وڅکي نو دا جمع به ښه په سکون کې تیر شي الله فضل سره دو د دردونه به صحیح شي. بله فایده پکې دا و چې کومې زنانه حضرات دي د مونږ خویندې میندې دي د شودو وله مسله زیاتتر مونږ له راځي ماشومې پیدا شي په هغو کې شودنې وي نو دا چې کوم دی شودو دپاره ډېر بهترین دی انسان په بدن کې د زنانو چې کوم دی شوده هم برابروي. دویمه خبره دا شوه او کیلشیم دپاره چې کوم دی ډېر بهترین دی چې د چا کیلشیم کم وي نو انشاءالله چې هغه کیلشیم مسله ورسره حل کېږي. بل هغه حضرات چې کوم دي چې کوم مطلب ناسته ډېره کوي لکه موږ خپل هم ډېره ناسته کوو یا به ډرایور حضرات واچو چې کوم بهر ملک وي هغه یو ملک نه بل ملک پورې سفر یې کوي 6 غنټې چې کوم د هغو ډرایوینګ ته ناست هغو چې بیا کوشي په ملا باندې کړو کي ملا یې خوږېږي خپې یې خوږېږي نو خوب کې بیا مسله وي مطلب هغه چې 1 توله زعفران د استعمال کې انشاءالله چې دا به د لپاره 6 میاشتې مسلسل الله فضل سره فایده ورکوي. نور هم که ډېره زیاتې فایدې دي اوس که زه تاسو ته فایدې بیانوم نو تقریبا چې 1 ورځ به په دې باندې تېره شي ډېره زیاته شفا ورکوي. خو زعفرانو کې مختلف شکلونه دي نو دې ته ویلی شي سوپر نګین د زعفران به زه تاسو ته خیر در وښیم چې د زعفران څنګه وي. دا د اوبو ولا زعفران د زیاتر په چایو کې استعمالوي خلک څوک په جوش کې استعمالوي خو دا چای ولا نه دي دا د اوبو ولیدو کې زیاتر سپینه دانه نه راځي یعنې زیړه دانه پکې نه راځي تک تک سره دي او بل دانه یې غټه دانه راشه کیمرامین صاحب دا لږ ورته وښیم دې کې سپینې دانې بلکل نشته خو کله کم سپین تاسو ته ښکاري دا پړک وایي که نه دا د ډېر غوړوالي د وجې نه مطلب تاسو ته سپینه به ښکاري خو دا پړک وایي. او بل پکې دا فایده و چې دغو د دانه چې کوم دا غټه وه مطلب او دا نور چې کوم هغه ماتې وي نو دغه استعمال د انشاءالله د تاسو کتل د زعفران دی اوریجنل زعفران د دنیا په مخ کې د دغه نه ښه زعفران نور نشته نه میلاویږي چې دغه نه مادو سوپر نګین وروسته چې کیمرامین صاحب نو دغه ته ویلی شي سوپر نګین انشاءالله که چا ضرورت و نو ټول خو نه شو درکوو او هغه حضرات چې کوم حضرات مونږ واپس کړي هغو سره ما وعده کړې وه چې زه کله زعفران وړم بیا به درته زه ویډیو انشاءالله جوړه کړم زه به تاسو ته زعفران درکړم. حالانکې زعفران ډېر ګران شوي دي په افغانستان کې زعفران نه دی ګران خو هلته پاکستان کرنسي چې کوم ډېره راغورځېدلې ده اوس وخت کې دا چې کوم دی 1 کیلو په افغانستان کې په 2.5 لکه افغانۍ باندې میلاویږي په هرات کې
بیا چې هغه ځینه پاکستان ته راوړي تقریبا پاکستاني کلدارې 10-12,000 15,000 پاکستاني خرچم کېږي او بیا چې افغاني پاکستان ته اړ نو بیا ورته حساب وکړي ډېر مهنګ هم ورځي خو ان شاء الله تعالی د هر قسمه بیمارو لپاره د بهترین دي او بل پکې غټه خبره ده چې نن سبا هر سړی د ډیپریشن شکار دی د دماغ ولا ګولې خوري علاجونه کوي سایکاټریک نه هغه ته زه دا یو اهم پیغام درکوم چې ان شاء الله تاسو د نشي ګولې پریو چې کنده دماغ ګولې خوري او هغه چې ما په وګونو کې اوازونه کیږي خوب نه راځي مالا او سوچونه ماته کیږي او وسوسه ماته کیږي د دماغ کمزورتیا د وجې نه کیږي پوه د هیڅ غنوي نو هغه د لپاره دا ډېر بهترین دي چې یو شی وینه جوړوي نو هغه به مغزو لپاره طاقت ورکوي بس بیا که چا ضرورت وو زیاتره به وینه خو چا کوم کسانو سره ما وعده کړې وه نو هغه لپاره ان شاء الله دا مورور معجزه برته ویډیو جوړوم هغه ته به دا ورکم د زعفرانو نه ماده سوپر نگین که بیا کم خلک په خپل خرڅې شي نو ان شاء الله چې تاسو څوک تیر نه باسي چې نور زعفرانو نرته وای نو په دې د دې کې بچ کم دی زیړه دانه نه وي خو د زعفرانو دانه چې کوم دا پورا روغ وي دې کې به ماته نه وي چې کله ماته وي او زیړوالی پکې نو ته پوښتنه دا دوه نمبر دی خا دې کې مختلف قسمونه دي دا ویډیو در سره شیر کو چې یو انسان دا په بل ځای کې استعمال کو الله شفا ورکړي الله به تاسو له اجر درکړي والسلام